ډیرو کسانو ته اختر نیت طریقه نه ورځي، نو اختر نیت درته بیانوم. نیت کوم 2 رکعاته اختر مونځ واجب سره د شپږو زایدو واجبو تکبیرونو ودرېدم په دې حاضر وخت د حاضر امام پسې مخ مې د په لوري د کعبې شریفې الله اکبر امام پسې چې الله اکبر وکړئ سبحانک اللهم به ولا اله غیرک پورې ووایي اعوذ بالله به ووایي بسم الله به نه وایي بیا به الله اکبر غوږونو ته لاس پورته کوئ ښکته بیا داسې راوړئ بیا الله اکبر غوږونو ته به لاس پورته کوئ ښکته بیا راوړئ بیا الله اکبر دریم ځل الله اکبر نه بعد به نامې لاندې لاس ونیسئ امام صاحب خطیب صاحب به الحمد وایي صورت به ووایي هغې نه بعد به رکوع ته لاړ شي رکوع نه بعد به 1 رکعت وشي سجدې به وشي 2م رکعت ته به راپورته شي 2م رکعت کې به بیا امام الحمد ووایي صورت به ووایي صورت نه بعد به اوس امام رکوع ته نه ځي الله اکبر به وکړي غوږو ته به لاس اوچت کړي تاسو به هم لاسو سره اوچت کړئ بیا الله اکبر لاس په اوچت کې بیا ښکته راوړئ بیا الله اکبر لاس په ښکته راوړئ نامې لاندې به نه نیسئ بیا چې دریم ځل الله اکبر وکړئ نو دا رکوع څلورم تکبیر چې دی الله اکبر دا هم واجب دی دا تکبیر به ووایي بیا به رکوع ته پسې لاړ شئ رکوع به وکړئ سجدې به وکړئ هغې نه بعد به قاعده دا د اختر مونځ دی مختصر غوندې شارټ کټ کې ما طریقه درته وښیله په دې طریقې سره به نیت تړئ او په دې طریقې سره به اختر مونځ کوئ